رونما شله وشله هغې میش پر زور مزاحمت کوي هر قسمه دهشتګردي هر څه کې کوي هر کیم کردار یې کوي هر څه په دغه دهشتګردي شه ملوث دي هغې میش بھرپور مخالفت کوي او مزاحمت یې کوي په هر فورم او په هر ځای انشاءالله میش دغه خلک مزاحمت کوي سه پرې په دا واقعه چې څومره خلک بېګناه سیویلن وفات شول شهیدان شوي دي هغه د پر انشاءالله پروینشل ګورنمنټ په خپله کیسه خبره په خپل لیول کړي دو و انشاءالله میش چې لوړ شي په ایک فورم یا کیسه د هغې د پر میش آواز وچتای چې دغه خلک ګناه سو په دغه چې دغه خلک رول دغه خلک کردار سو چې دغه ته دا صدمه یا په سانحه چې دا کسان شهیدان شول ورسره میش کیم سکیورټي خلک وفات شوي دي شهیدان شوي دي هغه میش پر زور مزاحمت کوي کم از کم د چا لو د چا بل بچا د چا د کیر د خالتي نو اورال میش دغه ټول صورتحال پر زور مزاحمت کوي د کیم په دې خبره لګیا ده یا په خیبر پښتونخوا شه دی بدامني لهر رغله ده میش دغه ټوله مزاحمت کوي او ان قریب انشاءالله خپل میش حکومت په دې باندې خپل موقف صوبایي حکومت وا او بحیثیت پاکستان تحریک انصاف پارټي وا خپل ترجمان په تور باندې خپل رای واضح کړي کیسه خبره خپل وکړو نو او انشاءالله غشي باقي خو انشاءالله سه پرې میش روان د بانی حواله سره کې کیسه خبرې دي نو انشاءالله زوی په اسمبلی شه په دې باندې خپل از شي میش کوشش وکړای چې میش ان کیمرا بریفینګ از کال کو د صوبې په حواله سره بیا سپیشلی بانی غ ذکر پات کیسه خبره شي وشي چې سدي وسن دی پاشه لګیا نو باقي انشاءالله کابینټ شه میش په فورم د خبره مخشه ما ذکر کړه دا بیا انشاءالله په مستقبل شه د کیسه خبره ذکر کړي نو کوشش په انشاءالله میش وی امن د پورا لازمی دوال اتفاق ضروری ده میش د پرین چې چا د جرګه جوړه دغه شکریا ادا کوي یو سوچ یو ذهن جوړول پچار دی باندې 15 लाख آبادی دو کم از کم د خلک یو دا ذهن یو سوچ جوړول پچار دی چې میش بحیثیت قوم ټولو درجه هر رنگ او د نسل نه مساو درجه هر قوم د قبیله نه مساو درجه هر سیاسي جنډه نه مساو درجه بحیثیت یو قوم میش ټول په یوه چغه په یوه وځو درجه او په یوه میدان و درجه د خپل امن د پوره د خپل بل بچي د پوره د خپل نسل د پوره انشاءالله اورز لرندو چې په د علاقه په د خوره مده امن روشي غلط ته غلط صحیح ته میش صحیح وي چا څنګه سیکتی هغه مده سوچ ته نظر ثاني وکړو چې سیک چا میشته کړی دي چا اډې ور کړی چا زوینه ور کړی دي په دې غونډه نظر وچی هغه نه مسوا زویل چې انشاءالله اورز لرندو چې باندې د یو تاریخي عمل وي ځکه چې کمیش د ډېر ډیولپمنٹ اکټیویټیز کو می ډېر د روزګار چې غوي د خپل نره کیسه خبره چې غوي سه پر مو په خوره مو په علاقه چې امن نه رغلا امن نه جوړ شو د ټوله کې سیاسه فضول خبره دي اول امن دا چې امن وی موته ډیولپمنٹ واپته کېږي موبل بچي ته اخر پته کېږي مو بچي ز سکول ته لږای شو زه خپل تیر ساری کېرنه وبسای شو د روزګار د پره تعلیم د پره ور سره وځه چې امن نه ز خپل مشر وبسای شو نه ز خپل کشر وبسای شو او نه د علاقې احترامي او د ترقی نه د سکول د جوړول نه د بیچو د جوړول نه د بل شي د جوړول څه فائدہ شته نو انشاءالله میش خپل برپور د امن د جرګې چې قیمت د جمیورز دو هغه شوی شرکت کوي برپور طریقې سره هغه توسیه میش ټول قوم ته د پیغام ورکول غوړي چې دا خلی مو د ذات یو مسلان دو د خالد بای د ذات مسلان دو د جهادیار بای د ذات مسلان دو د پاکستان تحریک انصاف د ذات مسلان دو دا عمومي هر حکیمه ډله هر حکیمه پارټي هر بني هستوین کده اکا صحافي ده اکا سیاسي ده اکا عام خلطي اکا میش زمیندور ده اکا میش تاجر ده اکا میش د نن په سیول بیوروکراسي چې خلطي هغه ټوله ته میش سره د سیاسي پارټي میش یو یونټي یو اتفاق جوړیږي د سوچ نه جوړیږي چې میش د خوره میش د خوري د میش استوګنه د میش رهشت د میش سبو مرګ نه پس قبرونه جوړوین کې د میش مشرون دفن دي نو ورسته په دې علاقه شي برپور امن تر شو د کیسه خبر واټی کې دی نو ان شاء الله میش پیغه شي برپور خپل شرکت مخشه د امن درد سره کړه دا تو سه دغه شي گواه وستا او دواز درې ځله میش شرکت کو خو باندې خلک ارنګ ریسپانس په دوه درې تر ځله شي چې کیم جیل پارک شي د کیسه خبر اوسله پیغه شي ریسپانس نو زهر میش همیشه دا کیسه خبرې دي چې کله میش ستارته برډي بشي ورسته میش چغه کوي میش شورا کوي میش روزیا پچار دادو چې میش د خلک د مشرون یا د چا د تیرا درنا جوړ کړی و هغه په خپل کېری په خپل ځون تکلیف تیر شو خو نه خلک د پره یو پهل کو یو کیسه خبره شریکول غوښتل پاغه شه د خلک توجه نه هونه کې برابر و الټا کیسه خبره میش غوړه ته په دغه انداز ټوله تر دې بدله چې لکه خندو پر خلک محسوس کوله او کوم هغه خلک هغه د پته و چې ربانی خلک نه یونایټ کېږي نه اتفاق کرسي او نه په اواز کېدای شي په دا وجه دیغه د جرګه د کیسه خبره کم دي ناکام دي
نو ان شاء الله میش خو د عهد پرینه کړه او میش د عهد نه کړه دا او زه خو به حیثیت دا ویل شم چې مو په کیر شه د دهشتګردي د وجه مو کیر ته جنازه راغلي دي او مو خپل تکلیف را ستره ده سنترانو نه چې زه روخلم هغه کیسه شوې ده او قانون په خپل وخت وګوره چې مو سره خپل شوې دي کزي کبه مو وریر سره کیسه خبره شوې و یا مو سره بزت خود په خپل شوې ده نو کېرته ایډیا راغلی دو کېرته دا شوی دو ریسنټ دا کیمه کیسه خبره د پولیس کوارټ ته ورشلاغه مو میش بل بچا د موټر رواني باقاعده په اف آی آر شي کیسه خبره ذکر ده خو میش بیا وی چې هر څه وی هر قسم حالات وی میش به د غبانی خلک د پوره د خپل بل بچی د پوره د خور د پوره امن جرګه کمیابی او پاغه شوی شرکت کوي برپور شرکت کوي او د هر سوچ د مبارک کوي چې پر په د علاقه شامل نه رغله دغه زره سمشته یو د مومنت چلول پچار دي تو سه د سوال جواب ده نو زه ویلی شم چې خیبر پښتونخوا حکومت پرند ملک چې کوم ډیفنس منسټر د خواجه آصف چې بدترین د پاکستان تحریک انصاف مخالف ته په خپل دا خبره په خپل پریس کانفرنس دا خبره کړې ده چې خیبر پښتونخوا شه بدامني اړه ده او خیبر پښتونخوا ګورنمنت مشته د اپریشن کوله اجازه ته نه روکای نو خیبر پښتونخوا ګورنمنت اپریشن نه پرین حمایت کړی ده نی نن حمایت کوي نی سبو حمایت کوي زه به حیثیت د بنی یو استوین کا مده پر وزارت کرسی ورسته خبره ده مده پر دغه خور سره استوګنا جامدین وخترای کول پهله خبره ده مده پر نو ان شاء الله میش پرینه د اپریشن مخالفت کړه میش نه اپریشن مخالفت کوي میش سبا د اپریشن مخالفت کوي اوسه پر ان شاء الله چې د خیبر پښتونخوا حکومت نه د علم شکی څخه خبره شته دو چې چا د پر چیرې بیس کیم جوړیږي چا د پر سرګوداشه جوړیږي سراسر خیبر پښتونخوا ګورنمنت په دغه شی مخالفت کړه دا ویلی ورته کړی دي چې میش سره تاسو نه په دا ډیسکشن کړه دا چې اسلام آباد میټینګ شوه دا سکیورټي ولا او نن کیسه خبرې دي کلیرلی صوبې چیف ایگزیکټیو ګندپور صاحب دا خبره په هر فورم کړی دو چې نن میش خیبر پښتونخوا شه اجازه ورکړي او خان صاحب ویژن سوچ دغه د شیخ کیم ګندپور صاحب ته میسج ورکاو چې د اپریشن مخالفت ته په هر فورم کوي او اپریشن شاکی ساندو میش چې اپریشن نه ضروري توستا اندازې شته توستا ټارګېټ توسه الریډي و مومنت راوند چې کوم څه توستا داسې وی ټارګېټ وی توستا اندازا وی او ټارګېټډ هغه ټارګېټډ نه چې ته د بیګونه خلک د ټارګېټډ په نوم ټارګېټ شي او هغه خپل بدل کیسه خبره وخستا شي نو هغه سره مخشای واټي اکټیویټي راونه دو نن دایو اکټیویټي کېږي اپریشن ډیسپلیس دغه خیبر پښتونخوا ګورنمنت پرینه مزاحمت کړه دا مخالفت کړه نن و مزاحمت کوي مخالفت وکړي په هر فورم ده او فلحال خدا چې کیمه توسه کیسه خبره وکړه سرګودې ولا مش په علم مش په نولش به حیثیت د کابینټ د صوبای وزارت سره او د صوبې د غاټیو فورم موجودګي شه داسې ډیسکشن شو دا داسې خبره شوې ده او نه داسې په علم شو په نولش داسې کیسه خبره شته او نو ان شاء الله داسې نوبات روشي چې میج نو وی او میج دغه کیسه خبره ازوي حمایت کوي میج ان شاء الله دغه کیسه خبره مخالفت کوي بلکې الټا په شار دو چې میج ته د سوال جواب د میلاو شي چې د دمرا های ویلیو کیسه خبره روغله شیریشله اوشله چیرې نه روغله سرنګرسي سرنګندرسي هغه کیسه خبره کول په چار دي اخر یو پیغام ټول خپل باندې کوم ته ورکول غواړم به حیثیت هر نسل هر رنگ هر جنډه هر قومیت نه مسوي کول غواړم اکه زنن دازې به حیثیت پی ټی آی نوستي زه داش مینه چې زه به حیثیت باندې یو استوین کې یو فرد دازې نوستي باندې بچی پیسيات نوستي ځکه بل زه په امن جرګه شرکت کوم زه د بایسیت پاکستان تحریک انصاف نه بایسیت باندې یو استوین کوي کوم مو چې کوم پلیټ فارم کې میدان دا په وزه پاکستان تحریک انصاف طرف نه جګړه او د باندې د فرد پیسيات وزه په پلیټ فارم کده صوبې اسمبلی دو او کده صوبې کی با صوبای کابینه دو پیغه شو او خپل شيګو میژنن تو سی ویډیو پوسټ سره ز ټول کوم ته دا پیل چې جمعه پر سکیم قومي امن جرګه دو شټر ډاون دا یا خلک شرکت ته په ګڼ ته سره وکیه 15 لک آبادی دو کم از کم نوی چې د 5-6-7 لک خلک روزي او د شرکتو کو چې د روډینا د علاقې د چوکینا دا ډاکوي چې د خلک د پته ولګي چې واقعي دا نن د مینه او د عرفات میدان پېش منظر د سپینه جنډا پېش کړي ورسته د خلک ته اندازه وشي او نه خلک ته اندازه وشي چې باندې خلک امن غوړي امن جوړي امن پرس خلتا خپل علاقه خپل خوره بدني طرف ته نه پرند ورکړي دو نینن ورکړي دو مشته تاریخ مشته مثال پرتا مشته غټه غټه خبره کول نه دي پچار نه جذبات نه کیسه خبره وخستل پچار دي سوچ زین دغه طرف ته بیول چې میش خپل زون سره بچ کو خپل علاقه سره بچ کو میش خپل بل بچا سره سبو دغه مستقبل سره محفوظ کو میش خپل علاقه امن سره ورسې شي د دې پر شرکت دواته ده ټول شرکت او کې ان شاء الله د تاریخي ورځ وي چې ان شاء الله په باندې شواله پاک امن روالي او باقی نره مشرونه چې کیمه فیصله وي
هغه ته سوچ کول پکار دي، هغه سره په هغه لار باندې اختیار کول پکار دي او په لار طلاق کول پکار دي.